د خیبر پښتونخوا د ورکر ویلفیر بورډ استادانو د صوبایي حکومت د سپریم کورټ د فیصلې د نه منلو په ضد د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاجي لاریون کړی دی چې وروسته پر پولیسو لاټي چارج هم وکړو. دغه زنانه او نارینه استادان وایي چې صوبایي حکومت دوی د سیاسي ګټو ترلاسه کول لامل مستقل کول نه غواړي او دا د سپریم کورټ د فیصلې سرغړونه ده. د ورکر ویلفیر بورډ د سوريلاند د سکولونو د استادانو د اتحادیې مرسیال صدر جانزیب خان د پولیسو لخوا د لاټي چارج غندنه وکړه او ویل چې احتجاج د دوی عیني حق دی. دی وایي چې دا د پیپل پارټي په حکومت کې پیل شوی د سکولونو پروژیکټو چې پکې د مزدورانو بچو ته معیاري تعلیم ورکول کیږي خو تر اوس وخت پورې نه دوی مستقل کړی شو بلکې دغه سکول ډاون ګریډینګ وکړو. مونږه 2012 کې ورته شیو د پیپلز پارټي ګورنمنت کې پاکه مختلف پلټیانو دي نو د مونږ سره د ای ټیم نازیاتې لګیا دي. مونږ 64 دوین بنګاله کې خطر نه کړی دا چې د عمران خان مونږ ته بقاعده دغه اګریمنټونه سره کړی دي چې تیمه مونږ د ریګولایزیشن مسله ده. بیا نه بعد مونږه های کورټ ته لوړی پېښور های کورټ مونږ ریګولر کړی بیا سپریم کورټ ته لوړل دایره باندې نو هغه هم مونږ ریګولر کړی بیا د ریوی ته بنه لاړل مونږ بیا ریوی خو وګټله نو هغه باوجود باندې د مونږ د پی ټی آی ګورنمنت چې تیم منسٹر دی شفقت یوسفزای او ایډوکیټ جنرال دی دغه ملي بغت بازاریه سره نو مونږه د سپریم کورټ فیصله نه مني ځکه چې مونږ د صرف ذاتيات ته مونږ سره سٹارټ کړی دی 5 لونسونه مونږ بند کړی دی ریګولایزیشن مونږ ته بقاعده شوی دی سپریم کورټ آرډر نه مني نو دغه د بر مونږ د خپل خط پر غولي چې سچ سپریم کورټ وایلی شوی دی او فیصله کې تاسو ومنئ. دغه استادان وایي چې ډاون ګریډینګ معنا دا د چې یو هایر سیکنډري سکولونه خای او خای میډل تراخ کته کړل. دغه احتجاج کې زنانه استادانو خو په ګڼ شمیر کې ګډون وکړو. د ورکر ویلفیر بورډ د پیښور د سکول یو استاد تبسم وایي چې د سپریم کورټ پریکړه شوې ده چې دوی د مستقل کړي شي خو صوبایي حکومت نه مني او دوی به تر هغه پرلته وخلې وي تر څو چې دوی ته د مستقل کولو اعلان نه وي شوی. موږ 2011 راسه دلته د ډپارټمنټ کې انرول او هغه وخت راسه موږ یو روزم داسې نه ګرمي نه یخني هر موسم کې موږ د روډونو تر راوځو کله دی و چې ډیګریانه صحیح نه دی یا فیک دی یا تاسو صحیح په طریقه کار نه راغله حالکه موږ صحیح ټیسټ او پراپر انټرویو ورته شوی دی او هغه باوجود موږ های کورټ سپریم کورټ سے دی هغه ریګولر کړی ای دی د سپریم کورټ او د های کورټ سے دی هر ډیسیژن چې دی فیصله هغه دی رد کړل. هر کال دا مسله همیشه راوچتیږي او اوس دې ځل موږ بالکل د دې نه خو زو پر موږ مکمل کاغذي کاروایی نشه موږ ته لاسونو کې نه راکې موږ دې روډ نه نو چې دې کې هم ټیچینګ شوبه کې زنانه دسه حالاتي نای بچرته نوکری وکي ځکه چې زیاتره په پښتنو په صوبه کې یا پښتنو علاقې کې زنانه ته د نوکری اجازه نه او بل دا چې بیا کم ځکه ماشومان او تعلیم غني او بیا په پیښور غونډه ډیسټریکټ کې نو څوک په خپل ماشومان مخ کې پری دي کالج زمونږ لیول او هایر سیکنډری نه هغه سیکنډری کو او اوس دې چې کم سیکنډری دی هغه میډل تر اوسل نو په کار د د ګورنمنت امپروومنت کوي مخکې ترقی کوي دی پشاره روان دي نو په کار د مخکې ته ترقی کوله. د جماعت اسلامي سېنیټر مشتاق احمد د پولیسو لخوا په استادانو تشدد کول غندل دي او وایي چې دا یو فاشیست حکومت دی او دوی د مظلومه طبقه غوونه نشي برداشت کولی. مشتاق احمد وایي چې دوی مظاهرچیانو سره کلک ولاړ دي خو په دغه اړه د پی ټی آی حکومت لاس دریز نه دی ویلي. علي خان شیرپو دلبر نیوز پیښور.